so proud. خلاص بسم الله الرحمن الرحیم ګران لیدونکو یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم په تېر کې په خبره کړې وه په کمپیوټر انټروډکشن باندې نن خبره کوو مونږ فیچر اف کمپیوټر د کمپیوټر خصوصیات ګران لیدونکو یو غوښتنه لرم کوم چینل چې مخ په وړاندې مونږ نو مهربانۍ له مخې دغه چینل شیر کړئ سبسکرایب یې کړئ او کوشش وکړئ کوم ویډیو چې مونږ شیر کوو هغه آنلاین ډول وګورئ دا به موږ سره ستاسو مرسته وي لومړی خبرې کوو فیچر اف کمپیوټر د کمپیوټر خصوصیت کمپیوټر خصوصیت خپله موږ سره دا د سپیډ د اکراسي ده ریلابیلیټي ده ورسټیلیټي ده سټوریج کیپاسټي ده سپیډ موږ سره ټاپیکلی a computer can carry out 3 or 4 million instruction per second کمپیوټر موږ سره تقریبا په یو سکند کې د 3 نه تر 4 میلیونو پورې انسټرکشن موږ سره څه کوي یعنی بل موږ سره دویم چې دی اکراسي ته د کمپیوټر will not to do error کمپیوټر موږ سره غلطي نه کوي که چېرته فار ایگزامپل یو څه غلطي راځي نو دا به د کمپیوټر غلطي نه وي دا د هیومن بینګ کار دی د انسان کار دی کومه غلطي چې په کمپیوټر کې موږ سره کېږي دا څوک کوي دا هیومن کوي انسان کوي یعنې خپله کمپیوټر غلطي نه کوي reliability the computer can carry out same types of work reliability without error or tardiness کمپیوټر بل موږ سره په یو وخت کې یو کار تکراري کوي کولی شي یو کار د سره بار بار تکرار وکړي او څلورم موږ سره ورسټیلیټي ده کمپیوټر can not carry out a wide range of work کمپیوټر can carry out a wide range of work کمپیوټر کولی شي پراخه سطحه موږ سره چې وکړي کار وکړي لکه فار ایگزامپل تاسو کولی شي دفترونو کې ورڅخه استفاده وکړئ په لوړو کمپنیو کې ورڅخه استفاده وکړئ د چېرې د موږ سره ورسټیلیټي ته په پراخه سطحه باندې په ټوله دنیا کې چې موږ سره کمپیوټر استعمالېږي په پراخه سطحه موږ سره شریک کېږي بل سټوریج کیپاسټي دا کمپیوټر کین سټور ا ویری لارج اماونټ اف ډیټا د دې چې کوم سټوریج کیپاسټي ده فار ایگزامپل موږ کولی شو چې په زرګونو کتابونه موږ په کمپیوټر کې څه وکړو ذخیره کړو وړوکی سټوریج د فار ایگزامپل یو میموري کارډ دی فار ایگزامپل یو هارډ ډسک دی سایز نګاه ډېر کم دی خو تقریبا په لکونو په میلیاردونو کتابونه موږ هغې کې کولی سټور کولی شو دا موږ سره چېرې سټوریج کیپاسټي ده که فار ایگزامپل همداسې ځینې کتابونه موږ همداسې کړو نو زر کتاب مو یو ځای کې واچو نو ډېر زیات ساتي نو دا موږ سره چېرې د یو خصوصیت دی موږ سره چې کولی شو چې ډېره ډېټا موږ په کمپیوټر کې څه وکړو ذخیره کړو بل موږ سره اډوانټیج اف کمپیوټر ده کمپیوټر کین ډو د سیم ټاسک repeatedly with the same accuracy اډوانټیج موږ سره د کمپیوټر څه دي اډوانټیج د کمپیوټر دا دي چې په یو وخت کې موږ کولی شو ډېر کارونه په کمپیوټر باندې او دغه کار چې کوم موږ کوو په صحیح طریقې سره وکړو سیکنډ موږ سره اډوانټیج اف کمپیوټر دی کمپیوټر ډو ناټ ټارډ اور بورډ کمپیوټر موږ سره نه ستړی کېږي د ستړي کېدو حس نه لري لکه څنګه چې هیومن بینګ انسان موږ سره ستړی کېږي همدارنګه کمپیوټر موږ سره د ستړیا خاصیت نه لري د موږ سره چې یوه ګډه ده کمپیوټر بل د کمپیوټر اډوانټیج اف کمپیوټر د سیف ټایم موږ سره وخت ساتي چې موږ سره ساتي وخت موږ سره ساتي لکه فار ایگزامپل که چېرته موږ رایټینګ کوو یو کار موږ کوو نو دا د کمپیوټر یوه فایده ده یوه ګټه موږ سره ده چې په لږ وخت کې موږ ډېر کار کولی شو موږ سره سیف ټایم یعنې وخت موږ سره ساتي نمبر 4 موږ سره ملټي ټاسکینګ دی په یو وخت کې زیات کارونه ترسره کول دا د کمپیوټر یو بل بینیفټس په یو وخت کې موږ کولی شو په کمپیوټر باندې ډېر زیات کارونه وکړو دا د کمپیوټر چې یو بل اډوانټیج دی یوه بله فایده ده موږ سره دا موږ سره اډوانټیج اف کمپیوټر بلا شي اډوانټیج دي موږ سره ډېرې زیاتې دي یو څو دانې ماته ترې واخیستلې تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې سرچ کړئ نور وګورئ بلا شي کتابونه کې موږ سره ډېر زیات دي لږې دې مار واخیستې په بل کې موږ سره لکه څنګه چې کمپیوټر ګټې لري دارنګه یو څه نقصانات هم کمپیوټر لري ډس اډوانټیج اف کمپیوټر healthy issue د انسان صحت ته کمپیوټر خپله ډېر مضر دی لکه فار ایگزامپل د کمپیوټر کومې شعاوې دي په انسان باندې غورځېږي دا ډېر د انسان په دماغ باندې په سترګو باندې ډېر منفي تاثیرات کوي دا موږ سره چې یوه ډس اډوانټیج وایرس اینډ هیکینګ اټیکس وایرس وایي کمپیوټر همدارنګه هیکینګ اټیک کولی شي د هیکینګ اټیک پې هم وشي دی موږ سره یو بل ډس اډوانټیج ده لکه فار ایگزامپل ستا په کمپیوټر کې ډېره زیاته ډیټا وي کولی شي هغه وایرس هم له منځه ویسي همدارنګه هیکینګ اټیک پې وشي د هغې لګانه هم موږ سره له منځه ویسي دا موږ سره یو بله چې ده ډس اډوانټیج کمپیوټر کین ناټ ټیک دیئر اون ډیسیژن
بل تواني موږ سره د کمپیوټر دا دی چې کمپیوټر په خپله ډیسیژن نشي نیولی لکه څنګه چې هیومن بینګ ډیسیژن نیسي نو داسې کمپیوټر موږ سره چې خپله ډیسیژن نشي نیولی دا یو بله موږ سره څه ده یو بله موږ سره ډس اډوانټیج ده کمپیوټر کین ناٹ ورک آن اټسلف بل موږ سره ډس اډوانټیج موږ سره دا دی چې کمپیوټر په خپله موږ سره څه کوي کار نه کوي موږ سره کمپیوټر باندې چې کار کوي هیومن بینګ به کوي یوزر به کوي خپله کمپیوټر څه کوي کار نه کوي بل پنځم ډس اډوانټیج اف کمپیوټر چې دی هغه انلاین سایبر کرایمز دي څومره انلاین څومره مثال هغه د انټرنیټ له لارې کوم سایبر اټیک چې کوم کېږي کوم جرمونه کېږي دا ټول د څه له وجې کېږي د کمپیوټر له وجې لکه فار ایگزامپل اوس په ټوله دنیا کې چې د چا ډیټا غلا کېږي د چا کمپیوټر ته څوک دننه کېږي یا فار ایگزامپل بانکونه غلا کېږي ځینې هیکران بانکونه غلا کوي دغه سایبر اټیک یا سایبر کرایم چې کوم دي په انلاین ډول دا ټول د کمپیوټر په ذریعه کېږي لکه فار ایگزامپل ته د خپل ډیټا معلومات نه یې خبر خو ستا کمپیوټر نه ډیټا ټوله چې لاړی نو دا څه دی یو ډس اډوانټیج دی د موږ سره دی همدارنګه زیاتره په اوسني نړۍ کې چې څومره زیاتره جرمونه کېږي هغه په انلاین ډول کېږي لکه سایبر کرایم مخکې ماته ووي چې د موږ سره څه دی ډس اډوانټیج اف کمپیوټر دی ګرانه لیدونکو نن لپاره همدومره درس کافي دی نو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې په نورو درسونو باندې موږ خبرې